أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم سورة البقرة آیت نمبر 154 د پرونی درس او د سبق خلاصه دا د سیبه چې انسان ته په دې دنیا کې الله تعالی کم ژوندون ورکړي دي نو د په دې جسم کې روح اچولې دي، یعنی د دنیا د ژوندون حیات دنیوي د روح او د دې بدن مجموعه ده. دا روح د ویخي په حالت کې د انسان په جسم کې وي نو د انسان ژوندي وي، او د کېدو په حالت کې دا روح د دې جسم نه بهر لاړ شي خو د دې جسم سره تعلق وي بیا هم د انسان ژوندي وي. او کله چې دا روح د انسان د دې جسم نه بهر وځي او د جسم سره تعلق هم پرې شي او ختم شي نو انسان مړ شي. بیا روح د نیکانو روح علیین ته ځي او د بدانو روح سجین ته ځي، پاتې شو جسم قبر ته ځي. دغه روح چې په علیین او په سجین کې دی د دې جسم سره او د دې وجود سره د دې بدن سره بیا الله تعالی دوباره تعلق پیدا کی او په دغه تعلق باندې دا بدن او دا جسم واپس الله را ژوندي کی. د دې دپاره چې څنګه روح ته په علیین کې ثوابونه او نعمتونه دي نو چې په دې جسم ته په دې قبر کې دغسې نعمتونه خوشحالی او راحت ملو شي. څنګه چې روح ته په سجین کې عذابونه دي چې جسم ته په قبر کې عذابونه ملو شي. او که داسې نه وي ثوابونه او عذابونه صرف روح ته وي په علیین او په سجین کې، او دا جسم چې مونږ په قبر کې کیږدو چې دې ته نه عذاب او نه ثواب وي نو دا خو بیا د الله د عدل او د انصاف خلاف دی او الله تعالی نه انصافي نه کوي. مثال یې ما تاسو ته راکو یو لوند او یو شل. سوال دا پیدا کېږي چې استاد جي تا بیګا په درس کې دا خبره وکړله چې د شهیدانو روح په جنت کې په علیین کې د شنو مارغانو په ججوره کې ناسوي او ټول جنت کې ګرځي سیلونه کوي او د نعمتونو نه خوندونه اخلي. نو دا روح خو د شنو مارغانو په ججوره کې پروت دی که نه، نو په یو روح باندې دوه وجوده څنګه جمع دي شو؟ دا روح چې د شین مارغه په دې ججوره کې دی نو خو دا شین مارغه به پې ژوندي وي، دا شین مارغه به پې الوزي که نه. نو په یو روح باندې په جنت کې شین مارغه هم الوزي او په قبر کې پې دا بل جسم هم ژوندي کې وی چې د دې سره تعلق دی دا هم پې ژوندي دي. نو ډېره عجیبه نه ده صیبه؟ نو جواب دا دی چې نه، دا په جنت کې او په علیین کې چې کوم شنه مارغان دي په هغې کې خپل روح د مخکې نشته، خو د جنت مرغۍ دي په جنت کې الوزي. دا روح چې د شین مارغه په دې ججوره کې ناستې دا بطور مسافر بطور مهمان پشان د یو ملمه دی. او بلا تشبیه مثال یې داسې والا لکه هلیکاپټر بره په هوا کې روان دی او سړی پکې ناست دی د ټولې دنیا سیل کوي. بلا تشبیه مثال یې داسې والا لکه یو سورلی ده اوښ دی یا اس دی ته پې د پاسه ناست دی نو په دې اوښ او په دې اس کې خو خپل روح شته هغه په هغې باندې روان دی ته پې د پاسه ناست دی او ګرځي سیلونه کې. دقسې د شهیدانو دا روح د شنو مارغانو په ججوره کې دی او دغه ځای نه د دې جسم سره تعلق دی او په دغه تعلق باندې دا جسم ژوندي دی دته عذاب او ثواب کېږي. سوال دا پیدا کېږي چې استاد جي علیین خو هغه د اوو اسمانونو نه بره دي صیبه په جنت الفردوس کې، او سجین خو د اوو ځمکو د لاندې لکه د ځمکې په تل کې دی. نو د دې دومره لرې نه د دنیا دی جسم سره د دې روح تعلق جوړېدل او بیا دا جسم په دغه تعلق را جمدې کېدل ډېره ګرانه نه ده؟ سمجھ کې نه راځي دا خبره چې روح دومره لرې دی نو دومره لرې پې دا جسم څنګه ژوندی شو؟ نو د دې خبرې دوه جواب دي. یو دا چې دا په علیین او په سجین کې کوم روح پروت دی او د دې جسم سره د شهید دی جسم سره چې دا تعلق قایمیږي دا تعلق یې څوک جوړوي؟ الله جل شانه. دا جسم پې واپس څوک ژوندي کوي؟ الله. نو الله د قدرتونو باچا دی، الله ته څه ګرانه ده؟
لکه چې په خوب کې ستانه روح وباسي او بره ګرځي روح دی او تا پې دلته جمدي کوي نو د علیین نه د دغه روح په تعلق باندې په قبر کې دا جسم نشي ژوندي کولی. ولې نشي ژوندي کولی؟ یو جواب یې دا دی. دویم جواب یې دا دی مشاهده وګوره. دا انور ویني صاحبه دا د ځمکې نه څونه لرې دی؟ 150 میلیون کیلومیټره د نور دا ککوړې د ځمکې نه لرې دی. 15 کروڑه کیلومیټره دا نور د ځمکې نه لرې دی. نور چې سهار راوخیږي که نه او دا اول رڼا او دا شعاګانې د ځمکې ته راپرېږدي نو د نور دا رڼا او دا شعا د ځمکې ته په 8 منټه او په 19 سکنډه کې رارسي. نو دا نور کروڑونه کیلومیټره د ځمکې نه لرې دي او دا هغه ځمکې نه د هغه سر نه د نور د ځمکې سره تعلق دی. دا رڼا یې رارسي که نه رارسي؟ دا شعاګانې رارسي که نه رارسي؟ دا ګرمي حرارت اثر یې رارسي که نه رارسي؟ څنګه چې د دغه نور د کروڑونو کیلومیټرو نه لرې اثر دی دنیا ته راتلی شي، د علیین او د سجین نه د روح اثر ولې نشي راتلی؟ اثر راتلی شي، دا جسم پې ژوندي کیدی شي. بله ناشنا خبره ورسوی نور دومره لرې دی او تا ورته دلته شیشه ولګوله صاحبه او د نور په دغه شعاګانو د نور د شیشې سره د شعا او د رڼا د تعلق دی د حرارت او په دغه تعلق باندې دلته په شیشې باندې ته جرنیټر هم چلې، پکیم پې چلې، بلفونه هم پې چلې. نو د نور په دې تعلق کې خو دومره طاقت شته چې ستا ټول کور چلی شمسي نظام دی روان کړی دی. نو په دغه روح کې الله دا طاقت نشي پیدا کولی چې په دغه تعلق باندې دا جسم په دې قبر کې را ژوندي شي. ولې نشي پیدا کولی صاحبه؟ نو دا ناممکنه نه ده، د ممکناتو نه دي. سوال دا پیدا کېږي چې استاد جي دا پته مونږ ته څنګه ولګېده چې د دې روح د دې جسم سره تعلق دی او دا جسم پې الله تعالی واپس را ژوندی کړی دی؟ د دې خبرې ډېر جوابونه دي. یو جواب یې دا دی ګوره دلته قرآن کې الله جل شانه ارشاد فرمایي چې دا شهیدان مړه مه ګڼه، مړه ورته مه وایه، ژوندي دي. نو ژوند خو په دوو صورتو کې ممکن دی، یا به پکې دا روح دننه موجود وي لکه په دې دنیا کې چې مونږ کې روح څنګه موجود دی، یا به دا روح بهر وي او تعلق پې وي. نو روح خو دغه جسم کې واپس ورغلی نه دی که نه، روح خو ووتو تعلق یې پرې شو او علیین ته او سجین ته لاړو. نو تر ورځې د قیامته پورې د اسرافیل علیه السلام د دویمې شپېلې وهلو پورې به دا روح یا په علیین کې یا به په سجین کې، او چې کله دویمه شپېلې ووهلی شي او دا انسان الله دوباره را ژوندي کړي نو دغه روح به پکې بیا الله راولي او واپس پې پکې دی. نو دغه وخت پورې خو دا روح بهر دی، هلته دی. معلومه دا شوه چې تعلق یې دی، په دغه تعلق باندې دا جسم ژوندی دی. د دې آیت نه پته ولګېده. د فرعونیانو په باره کې الله جل شانه ارشاد فرمایي دیو باندې اور پیش کیږي، سحر او ماښام دوی ته عذاب ورکولی کیږي. فرعونیان سحر او ماښام دوی ته عذاب ورکولی کیږي. نو عذاب ورته څنګه ورکولی کیږي؟ عذاب خو یو شانتې شپه ورځ ورکولی کیږي. سحر او ماښام په دغه عذاب کې زیاتوالی راځي، الله ورته وخت تر وخته زیاتی. نو دا عذاب دغه جسم ته زیاتیږي که نه؟ روح خو په سجین کې په عذاب کې مبتلا دی. الله وایي په دې باندې عذاب سیوا کېږي. په چا باندې؟ دا کم جسمونه چې په قبر کې دفن شوي دي. اوس دغه جسم ته چې عذاب ورکولی کېږي او زیاتیږي نو د دې روح سره تعلق دی او ژوندون پکې شته نو عذاب ورته سیوا کېږي که نه؟ که تعلق نه وي او ژوندون پکې نه وي نو بیا د عذاب ورکولو څه مطلب؟ د دې نه دا معلومه شوه چې دغه جسم په دې قبر کې موجود دی، د دې دغه روح سره تعلق دی، په دغه تعلق باندې دی ته حیات برزخي د برزخ ژوند ورته حاصل دی. دا خو د قرآن د آیاتونو نه معلومه شوه، د احادیثو نه هم دا معلومیږي. صاحبه تا به مشهور حدیث اورېدلی وي، یو نیک عمله بنده مړ شي نو قبر ورته وایي ستا راتلل دې مبارک شي او زما په شا چې څومره خلک ګرځېدل ته پکې د ټولو نه ماته زیات خوښ وي او زما خواله راغلي اوس په زما ښه سلوک وویني نو ده ته دا قبر کولو شي څومره چې څومره پورې د ده نظر لګېږي. او بیا یو بد عمله بنده چې قبر کې کېښودی شي نو قبر ورته وایي زما په شا چې څومره خلک ګرځېدل په ټولو کې مې ته بدي شوې، ستا دا راتلل دې نامبارک وي، زما غېږې له رالي اوس په زما سلوک وینې. نو قبر پرې راتنګ شي، د حدیث مبارک الفاظ دي، دا پوښته یې په یو بل کې داسې ورشي لکه حضور پاک د دواړو لاسونو دا ګوتې یو بل کې داسې ورته. نو دا
د قبر کلاویدل د نیک بنده لپاره د سترګو د نظر چې کوم ځای پورې د نظر لګیږي او د قبر را تنګېدل د پختې په یو بل کې ورتلل د جسم کې ژوندون راغلی دی که نه دا نظر خو د مړو نه لګي صاحبه چې یو انسان دا جسم په قبر کې پروت دی که دې سره د دې روح تعلق نه و دې کې ژوندون نو د نظر د کتو پورې بیا قبر څنګه کولو شو نظر خو د ژوندو لګي صاحبه معلومه دا شوه چې د قبر کې د برزخ کې دته برزخي ژوند حاصل دی بل حدیث مبارک وره مشهور حدیث به دې اورېدلی وي چې مړی قبر کې کېښودی شي نو مونږ خلک تی واپس شو دوه فرشتې ورله راشي نکیر منکر زمونږ پښتانه ورته انکر منکر وایي انکر منکر نه دی نکیر منکر دا دوه فرشتې دي ناشنا او د دې انسان نه دوه درې تپوسونه کوي من ربک رب دې څوک دی من نبیک پیغمبر دې څوک دی ما دینک دین دې څه دی اوس که دا انسان په دې دریو سوالونو کې پاس شو او جوابونه ورکړل نو فرشته ورته وایي د حدیث مبارک الفاظ دي نم کنومت العروس ودشه داسې ودشه لکه د اولې شپې ناوې چې وده کېږي صاحبه نو دا فرشته ورته داسې نه وایي چې موته مړ شه داسې ورته نه وایي چې مړ شه دا خو الله را ژوندي کو د دې سوال او جواب دپاره که نه د روح تعلق ورسره قایم شو را ژوندي شو سوال جواب وشو اوس ورته فرشته څه وایي نم اوده شه دا اوده کېدل لفظ چا ته استعمالیږي مړي ته که ژوندي ته استعمالیږي معلومه دا شه چې قبر کې او دا چې کوم ځای کې دا انسان دا جسم چې مونږ دفن کړی دی دته الله تعالی برزخي ژوند ورکړی ځکه خو ته فرشته وایي چې اوده شه او څنګه اوده شه د اولې شپې د ناوې په شان دی په اوله شپه چې ناوې راواده شي نو ډېره خوشحاله وي صاحبه هر څوک ترې زارېږي او قربانېږي او دا د خپل جانان او د خاوند په غېږ کې صاحبه سر کېږدي او ښه بېغمه خوبونه وکړي او د دې زمانې ناویانې خو خوب هم نه کوي صاحب اوله شپه خو ټوله په کبډي کې تېره شي په خبرو اترو کې تېرېږي خوب پکې کم ځای یعنی دا شپه ډېره د خوشحالۍ وي نو فرشته ورته وایي نم که نومت العروس داسې په خوشحالۍ اوده شه لکه د اولې شپې ناوې چې په خوشحالۍ اوده کېږي نو د دې حدیث د دې الفاظو نه هم دا معلومیږي چې دغه جسم ته الله تعالی دوباره ژوند ورکړی دی سوال دا پیدا کېږي چې استاد جي دا جسم دې ته ته عذاب هم کېږي او ثواب هم کېږي نو مونږ بیا وینو ولې نه مونږ بیا محسوسه ولې نه لکه فرعون په دې موبایل کې به دې لیدلي وي صاحب د فرعون دا ډانشه په مصر کې په عجایبګر کې پرته ده د ځمکې د پاسه دا خو دفن شوي هم نه دی سوونه زرګونه کاله شو دغه یو جدا خبره چې دې کې اختلاف دی چې آیا دغه ډانچه واقعي دا د فرعون ده او که نه ده دغه یو جدا بحث دی خو مشهوره دا ده چې دا د فرعون لاش دی نو د فرعون لاش خو مخامخ پروت دی نو که دته عذاب کېږي نو بیا مونږ یې وینو ولې نه مونږ ته محسوسېږي ولې نه د دې خبرې دوه جواب دي یو جواب دا دی چې دا عذاب کم دی جسم ته شروع دی نو دا خو په عالم برزخ کې شروع دی د خو د برزخ زندگی شروع ده که نه او ته په عالم دنیا کې نو د برزخ حالات بل شانتی دي او د دنیا حالات بل شانتی دي دته عذاب په برزخ کې شروع دی ته موجودی په دنیا کې تا ته ځکه د برزخ هغه حالات هغه عذاب او ثواب په نظر نه راځي او نه پې پیږي یو جواب یې دا دی دویم جواب یې دا دی چې د برزخ معنی د پرده دا دغه جسم په پرده کې دی ستانه لکه تعالی ما یو مثال راکوم زه د پردې مثال دا دی یو زنانه ده او بورقې واچوله ځان یې په پرده کې کو بازار ته لاړه او دکاندار سره خبرې کوي کاکا دغه سیز راکه دا راکه دا راکه دې زنانه ته دا دکاندار ښکاري که نه ښکاري وته ښکاري وته که نه او دې دکاندار ته دا زنانه ښکاري ولې دا زنانه په پرده کې ده دکاندار په پرده کې نه دی دکاندار په پرده کې نه دی نو زنانه ته ښکاري او زنانه په پرده کې ده نو دکاندار ته نه ښکاري دغسې دا جسم په عالم برزخ کې دی په پرده کې دی نو ته ورته ښکاري او تا ته نه ښکاري سوال پیدا شو استاجي حدیث مبارک کې راغلی دی چې په قبرستان ورشي نو داسې وایي چې السلام علیک یا اهل القبور داسې سلام کوو که مونږ نه کوو مقبره کې السلام علیکم یا اهل القبور انتم لنا سلف ونحن بالاثر تاسو مونږ نه مخکې لاړئ او مونږ در پسې را روان یو او دا مړي په قبر کې د ژوندو د پیزار کشار یې اوري او چې ته ورته سلام وکړې دا جواب ورکوي
او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د قبر په خوا کې درود ووایه نو اوري او جواب ورکوي، سلام ووایه نو اوري او جواب ورکوي. نو دا قبر کې چې کوم جسم پروت دی زه ورته سلام کومه هغه جواب راکوي، هغه زما سلام اوري زه د هغه جواب نه اورم، هغه ته عذاب کېږي زه عذاب نه وینم او نه محسوسوم، هغه ته نعمتونه ثوابونه میلاویږي زه نه محسوسوم او نه اورم. نو خبره خو د اورېدو او د محسوسېدو وه. نو مثال خو د برقې د لیدو او د نه لیدو راکو، دا مثال خو څه بېډنګه شانتي نو دا خو برابري نه خوري صاحب. نو جواب دا دی چې یو پرده د دنیا ده، د دنیا پرده تعلق ساتي د سترګو سره، لیدل او نه لیدل. زنانه په پرده کې و نو دکاندار نشو لیدلی، او دکاندار په پرده کې نو زنانه ولیدلو. د عالم برزخ پرده هغه صرف د سترګو نه ده، د عالم برزخ پرده د سترګو ده، د غوږونو ده او د ژبې ده. هغه پرده د دنیا د پردې په شانتي نه ده. ته سلام کې ستا سلام اوري، تاله جواب درکوي، دا پرده دغه جسم دا په پرده کې دی، نو ستا اواز خوازي هغه په پرده کې دی، د هغه اواز دی خوا تاله نه راځي. ته د د عذاب وینم نه، ته د هغه ثواب وینم نه، ځکه چې ته په عالم دنیا کې، هغه په برزخ کې په پرده کې دی، حیات برزخي ورته حاصل دی. د دې مثال لازم دی. اوس خو صاحبه دا دومره ساینس ترقي وکړله که نه، یو کمره ده یا یو دفتر دی او هغه گیر چاپیره د شیشو جوړ دی صاحبه، او داسې شیشه ده چې هغې کې د دننه نه بهر هر څه ښکاري او د بهر نه دننه هر څه نه ښکاري، د یو طرف شیشې راوتي دي که نه. اوس په دې کې دننه یو سړی ولاړ دی او دا کمره بالکل بند ده، او ته ورشي مخې ته ودرېږي د شیشې مخې ته، نو تا ته هغه دننه څوک ښکاري صاحبه؟ نه ښکاري درته، او ته هغه ته ښکاري که نه. ته سلام وکړي، ژبه وخوځې، لاس وخوځې، هغه ستا ژبه خوځېدلې هم وویني چې سلام یې راته وکړو، ستا لاس خوځېدلې هم وویني، تا له جواب درکړي، ته د هغه آواز نه اورې، ولې هغه په دا شیشه کې دننه بند دی. دقسې مثال بلا تشبیه د عالم برزخ، د برزخي حیات، د برزخ د ژوند ده. د دین علاوه هم په دې کې ډېر زیات تفصیل دی، انشاءالله موقع په موقع ځای په ځای به راشي. نو الله وایي چې شهیدانو ته مړه مه وایئ، شهیدان ژوندي دي. الله تعالی دوی ته ژوند ورکړی دی، د برزخ زندګي یې ورکړې ده، خو دغه ژوند تاسو محسوسولی نه شئ، تاسو پې پوهېږئ نه. د دنیا د ژوند په شانتې نه دی ښه، د دنیا ژوند محسوساتو سره تعلق ساتي. په سترګو لیدل کېږي، په غوږونو اورېدل کېږي، په ژبه څکل کېږي، په پوزه بویول کېږي، په لاس او په خپه باندې لمس محسوسېږي. د برزخ ژوند هغه په دې خواص خمسه، په دې محسوساتو باندې نه معلومیږي، هغه د دنیا د ژوند په شانتې نه دی. نو ځکه تاسو د دې شعور نه لرئ. د دنیا ژوند ختم شو، د برزخ ژوند شروع شو. نو د شهید مال هم ځکه تقسیمیږي. په دنیا کې خو هغه مړ شو، د دنیا نه لاړ رخصت شو، نو مال یې تقسیمیږي. دنیا کې کومه بیبي پاتې شوه، هغه د عدت نه پس بل واده کولی شي او بل نکاح کولی شي، بل چاته ودیدي شي. ولا تقولوا، او تاسو مه وایئ، لمن هغه چاته یقتل فی سبیل الله چې ووژل شي یا وژل کېږي، فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې، هم اموات چې دوی مړه دي، داسې ورته مه وایئ چې دا مړه دي، شهیدان مړه نه دي. بل احیاء، بلکې دوی ژوندي دي، ولکن لا تشعرون، لیکن تاسو شعور نه لرئ، تاسو پوهه نه لرئ د دوی د دې ژوند د حیات برزخي، د برزخ د ژوند د نعمتونو د ثوابونو. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.